ټول ناول خو دلته ستاسو پر راتلو ډیره شکریه او موږ سره د چکن پارټس کې هر څه ملاویږي پارټس کې چې تاسو څه غواړئ هغې کې که صوبون غواړئ که پوټه کلیجي غواړئ که ډرم سټیک غواړئ که بولنس غواړئ هر څه موږ سره شته د چکن د کیلو په پیکینګ کې هر شی بیل بیل ملاویږي پارټس کې هر څه ملاویږي پارټس کې چې تاسو څه غواړئ هغې کې که صوبون غواړئ که پوټه کلیجي غواړئ که ډرم سټیک غواړئ که بولنس غواړئ هر څه موږ سره شته د چکن د کیلو په پیکینګ کې هر شی بیل بیل ملاویږي چې زمونږ چې کوم خپل سیخ کباب دی کوفته ده هغه د جان برادر فنامه دي په جاوید ټاون کې زموږ خپله کارخانه ده او زموږ چې برانچونه کم دي هغه زموږ په ټول صوبه کې مختلف ځایونو کې هر ښار کې زموږ خپل یو شاپ شته دی هغه علاقې ته مغه ځینې سپلای کوو مین سنټر چې کوم دی جاوید ټاون دی د دې نه ټول چتراله پورې دیره پورې تاسې لنډي کوتل ګواټ مومندو ایجنسي باجوړ دی ټولو لې سپلای دي ځینې کې موږ سره د چکن سیخ کباب ټول لکه د چکن نه جوړیږي که نه د چکن قیمه پکې استعمالیږي او باقي چې د دې کوم مساله جات دي باقاعده موږ رجسټر په خپل نامه رجسټر کړي حلال فوډ نه اجازت اخیستې د هغې په اجازت باندې موږ د هغې نه مخکې دا کار شروع کړی ژوندو کاروبار خو زموږ د پلار نیکه کسب دی د هغه وخت نه پکې د چرګانو د کوم چې زنده چکن کار دی دا زموږ د پلار نیکه کسب دی هغې نه پکې را روان او کوم چې دا پارټس کار دی دې کې زه 2015 نه انټر شوی یم 2015 نه پکې بس دا اوسه پورې لګیا یو بالکل کتونکو ته هم دا میسج ورکوو چې دلته راشي چکن به تاسو ته په ښه ریټ ملاویږي د عام مارکیټ ریټ نه چې کوم موږ سره ملاویږي نو د هغې نه به دلته ریټ هم ښیي او شی به هم ښیي بلکې یو سړی مطلب دا خبره پوره چرګ نشي اخیستی نو موږ سره د کیلو په 300-400 روپۍ باندې د هغه د میلمه کار په 1 کیلو باندې کېږي نو د چرګ نه په دې بچ کېږي دلته نیم کې یو پیکټ باندې د هغه ټول کار د ثابت چرګ تاوان نه پې بچ کېږي دې باندې د هغه کار چلیږي زمونږ د کانټیکټ نمبر چې دی 0315 52 870 او لوکیشن زمونږ د پندو روډ شهید آباد صدیق اکبر کالونی پندو پولیس سټیشن کې سات ګجرآباد لار ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره شکریه چې تاسو زموږ ځای له راغئ دې کار کې زما 10 کاله تقریبا برابر شو او حاجي صاحب سره د 10 کالو نه زه دې کې لږ محنت کوم او هغې سره کار کو لګیو دلته بس الحمدلله تجربه خو راته ټوله حاجي صاحب ښولې ده او د هغه په تجربه باندې روان یو انشاءالله ورځ په ورځ کامیابي چې کوم دی موږ ته میلاویږي بس مینوالو ته خو دغه میسج دی زموږ د ایټم چې کوم دی دا خو لکه کیلو میلاویږي دې کې چې کوم دی کم قیمت والا ریټ والا سودام وي لکه مثال کې طور په گردن شو لیور شو ګیزټ شو هر یو ایټم چې کوم دی کیلو پیکینګ نو د هغې په نسبت باندې د دې ریټ ډېر مناسب وي الحمدلله خپل پروډکټ چې کوم دی موږ تقریبا 2022 کې چې کوم دی ایجاد کړی دی جان مین برادر په نامه باندې کوفتې او سیخ کباب دي او الحمدلله ورځ په ورځ د هغې ډېر ښه رزلټ راځي لګیا بس الحمدلله ګاهک سره خو چې کوم دی موږ مین شی چې کوم دی اخلاق دی چې اخلاق دی صحیح نو ټول ګاهک ستا دی نو الحمدلله اخلاق موږ داسې چلو دلته چې کوم ګاهک راشي یو ځل نو هغه بیا پوره مطمئن بیا د هغه دا کوشش کوي چې واپس هم سودا هم د دې ځای نه واخلم سو مینوالو ته دغه میسج ورکوو چې دا خو جان ان برادر په نامه زموږ دغه برانچ دی پېښور کې دی په غټه سطح باندې الحمدلله د دې نه علاوه چې کوم دی کوواټ کې خپل برانچ دی څنګه چې پېښور کې سیټ اپ دی داسې کوواټ کې دی په تیمارګره کې خپل دی په سوات منګوره کې خپل دی او بیا په دیر چترال کې بیا بټګرام مانسیره کې نو ټوله کې پی کې چې کوم دی زموږ هر ځای کې برانچونه شته دی هر ځای نه چې یو کس سودا اخیستی شي جان ان برادر په نامه شاپونه دي زموږ نو هر ځای ته تللی شي او سودا اخیستی شي لوکیشن خو زموږ د جمیل چوک او نه چې لږ مخکې راشي پولیس سټیشن دی او شهید آباد کې ګجرآباد لارې ته مخامخ ګندمینډ د پاس حاجي صاحب زوی ما جانداد صاحب او دا موږ برانچ خاص کر د غریبو خلکو دپاره دا پیکیجز دی او زمونږ دا سټرګل دی دا محنت دی دا زمونږ ټول سټاف ته دا دغه دی چې د غریبو خلکو دپاره دا موږ یو دغه سیټ اپ جوړ کړی دی او موږ دا غواړو چې انشاءالله دا هر غریب ته ورسو دې کې موږ سره د چکن چې څومره سپیر پارټس دي دا ټول موږ سره اویلیبل دي که هغه بونلیس دی که هغه لیګ پیس دی که هغه میکس میټ دی چې څومره هم دي دا ټول موږ سره اویلیبل دا سکار دی دا په پیکټو حساب سره کیلو حساب سره یو پیکټ کې 4 کیلو می او 5 کیلو پورې پیکټي او 1 کیلو پورې می
خاص کر چې کوم دی اوس لکه غوښه شوه یا چرګ شو هغه څوک نشي اخیستی نو دې کې داسې سپیر پارټ شته نو هغه په هغه ریټ باندې چې کوم دی ډېر مناسب پرېوځي که نه لکه عوامو طبقې غریب طبقې دپاره بل دا سیخانو والا وړي که خیال یې کړی دی تاسو دا سیخانو والا دغه دای چې کوم دی زیاتره استعمالوي کورونو ته خلک وړي موږ خپل هم چې کوم دی یوز کوم دا چرګان موږ اوس دا وایم زما د طرفه دا وینا چې څوک نشې تماشې کوي د هغې نه بهتره دا ده چې خپل فیوچر دپاره سوچ وکړي یو ښایسته مستقبل جوړ کړي د خپل بچو دپاره د خپل پاکستان دپاره یو ښایسته داسې مخ جوړ کړي چې د نه ورانېدو نه مخې میسج دا ورکومه چې په خپل ژوند کې یا په خپل لایف کې یو سټرګل وکړئ یو محنت وکړئ چې سبا درنه څه جوړ شي